په رمضان المبارک کې دا یو څو کارونه ډېر زیات کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په رمضان المبارک کې د لا اله الا الله ورد هغه ډېر زیات کوئ، ځکه په دې باندې الله جل شانه خوشحالېږي. او موسی علیه الصلاة والسلام یو وارې الله جل شانه ته عرض کوي یا الله پاکه ماله یو داسې ذکر راکړه چې زه پرې خاص ستا عبادت کوم. الله جل شانه ورته حکم کوي ای موسی د لا اله الا الله ورد کوه. موسی علیه الصلاة والسلام الله جل شانه ته فرمایي اے الله پاکه دا خو ټول خلک کوي، ما له یو خاص وظیفه راکړه چې زه پرې خاص ستا عبادت کوم. الله جل شانه فرمایي ورته موسی علیه الصلاة والسلام ته اے موسی دا اووه اسمانونه او دا اووه ځمکې چې په یوه چابړۍ کې کېدې او لا اله الا الله دا په بله چابړۍ کې کېدې، نو د لا اله الا الله دا چابړۍ به ترې وزندار وي. دا دومره یو عظیم او یو وزنداره کلمه ده. نو موسی دا دې ورد ډېر کوه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ما ته حکم وکړو چې تاسو په رمضان المبارک کې د لا اله الا الله ورد کوئ. او دویم نمبر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو په رمضان المبارک کې د استغفار ډېر وایئ، الله نه د بخشش دعا کوئ چې رب کریم ما څومره ګناهونه کړي، ما څومره خطاګانې کړي، رب کریم زما دا ګناه معاف کړي. وایي د دې ورد کوئ، انشاءالله چې په ژوند کې به خوشحاله